نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد صدق الله مولانا العظيم. دريم سفارة سورة آل عمران آية نمبر لسمنا ترد شلم پوری او رکونا اولنا دویم پوری. تیرو آیتونو که اللہ رب العزت دا هغه کسانو ذکر فرمایلی وو کوم کسانو چې با الله رب العزت ته دا आवाज کو چې ای رب زمونږه زړونه زمونږه اونګه ګرځي یعنی کاغنه کې او چې کوم هدایت مونږ تراغله دي په هغه باندې مونږه او چلای او مونږ باندې خپل رحم وکړي او په هغه ورځ باندې چې په کوم ورځ باندې ته تمام مخلوقات راجمع کوي د حشر په میدان کې د قیامت په ورځ باندې د هغه وخت د هغه سخت او د هغه ورځې د هغه سختیانو زموږ حفاظت وکړي او الله ته چې کوم وعده کوي په هغه کې ته مخالفت د خپل وعدې نه کوي. اوس دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت حال د یهودو او حال د نصاراو او د مسلمانانو ذکر کړی دی او هغه واقعات چې د مسلمانانو د کافرانو په مابین کې په جنگ بدر کې شیو هغه الله رب العزت ذکر کړی دی. الله رب العزت فرمایي ان الذين كفروا بشکا هغه کسان چې کافر شوي دي لن تغني عنهم لسربا لري نکړی شي له دوی نه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله شیئا د عذاب د الله نه هیڅ یو څیز واولئک هم دوی چې دي وقود النار دا خشاک دی د جهنم د اور. کدأب آل فرعون او حال د دوی داسې دی لکه حال د تابعدارانو د فرعون چې یعنی آل د فرعون چې والذین او هغه کسانو دا من قبلهم چې مخکې د دوی نه تیر شوي وو کذبوا بآیاتنا چې نسبت د دروغ وکړو آیتونو زموږ ته فأخذهم الله پس ونیول دوی الله تعالی بذنوبهم په ګناهونو د دوی باندې والله او الله تعالی چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. یعنی حال د دې کافرانو داو چې نه به ایمان راوړو او نه به خلاصېدونکي له عذاب د الله نه لکه څنګه چې فرعون او د آل فرعون الله رب العزت په سخت عذاب کې گرفتار کو دغه شانتې به دا یهودیان او نصارا الله رب العزت په سخت عذاب کې گرفتار کی. قل ته ورته ووایه پیغمبره للذین کفروا هغه کسانو ته چې کافران شوي دي تستغلبون زر دي چې مغلوب بشي وتحشرون الى جهنم او راجمع وکړي شي دوزخ ته وبئس المهاد او دا جهنم چې کوم دی دا سخت ځای دی دا ستوګړې دپاره مراد د دوی یهودیانو دي ځکه چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې هر کله یهودیانو مدینه منورې غلبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ د بدر ولیده دوی وویل چې قسم دی په الله باندې چې دی خو هم هغه پیغمبر دی چې زیر را کړی شوی موږ لره په دې باندې یعنی موسی علیه السلام ته په تورات کې او اوصاف د الله رب العزت په تورات کې ذکر کړي وو موږ ایمان راوړو په دې باندې. بعض یهودیانو په دې کې وی چې لږ شانتي صبر وکړي یو بل معرکه هم را روانه ده د وینو چې هغې ته د احد غزا ویل کېږي او دارنګې چې کله د احد په میدان کې مؤمنانو ته شکست میراو شو
نو د دوی شک پیدا شو چې دا هغه پیغمبر دی او کنه په منځ کې وی صلح کولا نه هغه وادي هم ما تکړه یعنی کومه وعده چې د مسلمانانو او د کافرو مابین کې شی وا هغه وعده هم دوی ما تکړه. کعب ابن اشرف چې د دوی مشر وو د شپېتو یعنی سوارو سره مکی معظمی ته لاړو اتفاق وکړو په جنگ کولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. نو الله رب العزت دا آیت نازل کو قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم چې هغه کسان چې کافر شوي دي زرد چې دی به مغلوب شي او الله به راجم کړي په جهنم کې. قد کان لکم فتحقیق سرا تاسو لرا ای قریشو آیتون یو عبرت ده فی فئتین التقطا باغی دوارو ڈلو کی فئتون تقاتل فی سبیل اللہ چی مخامخ شیو پا بدر کی فی سبیل اللہ یو ڈلوا چی جنگی کولو پلار دا اللہ کی و اخرى کافرتون یرونهم او بلوا دا کافرو چی لیدل بدی مومنانو دا کافر مثلیهم رأی العین ودومره خپل بلیدو دسترګو سره. والله الله تعالی چې دی یؤید بنصره چې دی محکموي په مددګارۍ سره من یشاء هر چا د چې وغواړي. ان الله بشک الله ته ان فی ذلک بشک په دې کې لعبرة خامخا نصیحت دی لأولی الالباب د پاره د هغه خلکو چې هغه صاحب عقل وي یعنی دسترګو والوي. دلته مؤمنان په غزا د بدر کې 314 کسو نو دوی به مشرکان 600 او 620 کسه غنل او حال دا چې هغوی 900 کسانو جنگي سړي سل کسه پکې سوارو په اسونو باندې یعنی د دې ډبل بجې کم دی هغه تخکاریدل او الله رب العزت د مسلمانانو مدد کوي په دغه وخت کې. زوینا للناس خاصه کړی شوی دی خلقو ته حب الشهوات مینا د مینې دا سیزونه من النساء لخزنا والبنین او زامننا والقناطیر المقنطرة اول خزانونه چې جمع کړی شوی دي من الذهب لسرو زرونه والفضة او د سپینو زرونه والخيل المسومة او لعسونه چې نقدار کړی شوی دي والانعام او د زناورنا والحرث او د فصلنا ذالک همدارنګه دا سيزونه چې دي متاع الحیات دنیا چې د معاش د دنیا د ژوند د دنیا. والله تعالی چې دی عنده حسن المآب چې د شتا د پنیز د خزده د ورتللو یعنی جنت یعنی د الله سره مسلمانانو قدر قیمت ته بلکې باقی دا دنیا او د دنیا د شیزونه د ټول الله رب العزت پیدا وخت د مال او متاع دی او خزه چې کوم دی هغه جنت دی چې کله انسان د الله او د الله د رسول په منشا باندې ژوندۍ تیر کی. قلت تو پیغمبر او نبئکم آیا خبر کلمه زو تاسو بخیر من ذالکم بهتره سيزونو باندې د دینا للذین اتقوا او اشتهغ کسان لرا اتقوا چې ویریږي عند ربهم په نیز درا خپل باندې جنات تجری چې باغونه دي چې بهیږي من تحت الانهار دلان د غینا څلور قسم ولی یعنی یو د شراب ولا یو د شات ولا او یو د خالص اوبو ولا خالدین فیها او یبدا جنتیان دا مومنان په دغه جنت کې ازواج مطهره او هیو باغی جنت کې دې لپاره پاک کړي شوی خزي ورضوان من الله او رضامندی د طرف د الله نه. والله تعالی شی بصیر لذل کې دی بالعباد په حال د بندګانو یعنی الله رب العزت مسلمانانو لپاره دا بهترین باغات چې کوم دی تیار کړی. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې الله پاک با جنتیانو ته आवाज وکړي چې اے جنتیانو، دوی به جواب وکړي چې اے الله هم حاضر یو. الله رب العزت ورته ارشاد فرمایي چې تاسو زمانه راضي یې. هغه ورته وی چې الله تعالی موږ له دومره نعمتونو راکړي دي، جنت کې داخل کړي او باغات دې راکړي دي او دومره قسم نعمتونه دې راکړي دي، نو موږ بستانه څنګه راضي کیږو؟ الله رب العزت ورته فرمایي چې زستا سو ناراضی ما تاسو زمان ناراضی شئ او زبج کم دے تاسو تا خپل رضامندی نورم ډیر زیات درکمه په دې جنت کې او تاسو بج کم دې زمانه خوشاله شئ او هیڅ کله بج کم دې تاسو نه خپکیګما او نه بج کم دې تاسو نه زبېلېګما. او دا حدیث په صحیح بخاری کې او په صحیح مسلم کې چې کم دې امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی. الذين وكسان يقولون چوایدوی ربنا ای رب زمونگا اننا بشک مونگا آمنا ایمان راوڑے دے پتا باندی فغفر لنا پسو باقی مونگ لرا ذنوبنا گناہون زمونگا وقنا اوسات مونگا عذاب النار ور دا عذاب یا جہنم دا عذابنا الصابرین آغا کسان چی صبر کا ان کی دی والصادقین اور رشاو ان کی دی والقانتین او فرمانبرداری کا ان کی دی والمنفقین او خیرات کا ان کی دی والمستغفرین استغفار کا ان کی یعنی بخنو ان کی دی بالاسحار پاخر دشبکی. مستغفرین علماء فرمائی او بخنا غواری پاخر دشبی کی عربی کے آخر دشبی تا ویلی شیباز ویلی جی مراد لدے کسانو ناغا کسان دی منز بے د سبا جمع سرکو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممتو فرمائیلا کہ پا وقت د سحر کی یعنی داخلی دشپی پا آخری سکی جگم دے اویاز علی استغفار وائے دا اللہ نا بخنا وارے. شہید اللہ او گواہی کوي شهید الله او گواہی کوي او لوی بیانوي انه چې بشکا لا اله نشته بل څوک لایق د عبادت الا هو مگر کدی هغه یو الله دی. والملائکه او ملائکه هم د اولو العلم او خواندان د علم چې دي قائما بالقسط ولار دی الله پاک په حساب. لا اله الا هو نشته بل خدای لایق د عبادت الا هو کدی هغه یو الله دی. العزیز الحکیم چې هغه غالب خاوند حکمت دی. ان الدین بشکا چې غوره دین دی عند الله الاسلام پنیز دا اسلام یعنی پنیز د الله هغه اسلام دی. وما اختلف الذین اختلاف نه دی کړي هغه کسانو اوتل الکتاب چې ورکړل شوی دوی لره کتاب الا من بعد مگر پس لاغین چراغ للویتا ما جاءهم العلم چراغ للویتا علم په سبب د کینی په منځ د دوی کې بینهم په منځ د دوی کې ومن یکفر بآیات الله او څوک چې کافر شو آیاتونو د الله باندې فإن الله پس بشک الله تعالی چې سریع الحساب او ډیر زر حساب هغه سن کې دا وینا. فإن حاجوک پس که جګړه کوي دا کافران لتا سره پیغمبره فقل نو تو وایا اسلمتو دویتا اسلمتو چې سپارل دې ما ځان وجه لله آغا الله تا وجه لله او ما ځان سپارل دې آغا الله تا او زما مخ هغه الله لپاره دی. ومن اتبعنو او دا هغه خلکو چې زما تابعداري کوي. وقل للذین هو یا کسانو ته اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دوی له کتاب والامیین او مشرکانو د عربو ته اسلمتم چې اسلام راوړی دی تاسو. فإن اسلمو که اسلام راوړو فقد اهتدوا په تحقیق سمه لارې بیا وموندله. وإن تولوا او که وګرځېدل دوی د اسلام نه فإنما پس بېشکه خبره دا د بله نه ده علیک البلاغ چې په تا باندې تش رسول دوی پیغمبره. والله الله تعالی چې دی بصیر لیدونکی دی بالعباد حال د بندګانو په هغه باندې واضح دی. یعنی اے د الله محبوبه ستا په ذمه باندې صرف رسول دی او چې کوم احکامات الله تعالی درکړي دي ته د هغې پرچار کوه د هغې تبلیغ کوه. باقي اسلام راوړل نه راوړل د دې خلکو کار نه دی بلکې دا د الله د طرفه هدایت دی چې چاته وغواړي او چې الله چاته هدایت وغواړي
نو بیا به کې دیر اندیر نه او چې چا دپاره هدایت فیصله الله نه کړی نو هغه بیا دغه شانتي ټال مټول کوي او کافر د دنیا نه لاړ شي. نو که چېرې دغه خلک ایمان راوړي د الله په حکم باندې چې الله د هغوی دپاره حکم صادر کړی دغه خلک په الله رب العزت چې کوم دی کامیاب کي. او که چېرې را نه وړي نو داسې خلک چې کوم دی چې که وګرځي د اسلام نه نو د دې الله رب العزت چې کوم دی حال لیدونکی دی او خبره دا ده چې ستا په ذمه باندې صرف رسول دي د احکامو د الله نور الله پوه شه او د هغه کار پوه شه. الله رب العزت من ټول د عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آمين برحمتك.